لیکن زما او ستا علما هغه څه کوي هغه خیر ده که کل عام شراب څکلی کېږي کل عام چرس کلی کېږي په هغه مجلسونو کې به ورسره علما ناستي او مخامخ ورته جینکۍ هم ناستي خیر دی که ناستي خیر دی که ناستي دغه سړی چې مې یاد کړی چې دغه خر دی نو دغه عالم خر دی چې په یو مجلس کې ورسره ښځې ناستې دي په یو مجلس کې ورسره شرابخور ناست دی په یو مجلس کې ورسره چرسو والا ناست دی او دی ورله دا مولا ولې لا راشي او دی ورله په سر لاس هم ووایي پردی ښځې له په سره لاس هم ووایي چې ګوره دا خو تا ډېر ښه کار کړی چې ته دې ته راوتې دې کار نو همدغه مولا څه دی همدغه مولا خر دی همدغه مولا سپی دی چې دا په یو مجلس کې د پردو ښځو سره کیني او پاسي د پردو زنانو سره اختلاط کوي نو همدغه مولا خر دی او چې دا څوک دعوت ورکوي چې دا چرس مسکئ پوډر مسکئ او دا کار مه کوئ او دا کار مه کوئ نو دغه سړی چې دی دغه مولا چې دی نو انما یخشى الله من عباده العلماء دغه علما د الله نه یېرېږي زه تا ته وایم دا ستا ضمیر هم نه مني چې ته دغلته د پردو ښځو سره کښېنې او چېرته په سر یې لوپټه نشته او لنډې تنګې جامې اغوستې دي تا ورسره دا خپل ضمیر دې مني ستا ضمیر نه مني چې ته د علم نه خبر نه یې د قرآن باندې پوره خبر نه یې او یو داسې عالم چې د قرآن نه خبردار دی په قرآن باندې پوهه دی د احادیثو نه خبردار دی او هغه ځي د پردو ښځو په سرونو باندې لاس وي پردو ښځو نه په سرونو باندې لاس راکاږي او یو دی ورسره کیني او پاسي اختلاط ورسره کوي یو دی ورسره جلسې او جلوسونه کوي نو دغه مولا خر دی دغه مولا څه دی دغه خر دی الله ویلي مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا قرآن کریم آیات تے بل ځای کوي كمثل الكلب دا کمولا خر دی دا کمولا چې د پردو ښځو سره کیني او پاسي هم دا کمولا څه دی خر دی هم دا کمولا څه دی سپی دی او چې د کوم خلک د الله نه یېرېږي که عالم دی او که نه دی نو همدغه خلک څه دی د الله نه یېرېدونکي خلک دی دا باعمله باکرداره خلک دی دا د معاشرې وړ خلک دی دا لوړ خلک